السلام علیکم کتونکو. صادق جان دوزی صاحب سره ولاړ ما دوی نه زما دا پوښتنه ده. صادق جان دوزی صاحب دا راته ووایي چې د څلورو صوبو خلک چې څومره ځوانان دي که مشران دي ټول په تاسو پسې په زرګو په خلک لګېدلي دي، په تاسو پسې وروسته ولاړ دي. د دې وجه څه کیدی شي؟ ورور د دې وجه لوی غټه وجه د انسان اخلاص دی، د انسان عاجزي ده. اگه انسان دا وایي چې یاره زه ډېر پرایوش نه چته ولا دي او دا ته په ایمان باندې زه درته وایم چې زه په هر ځوان باندې فخر کوم. زه ځوان در ځان بالا بولم، دا سوچ نه کوم چې زه ډېر غټ مالداره به یم یا به ډېر ښه سوچ لرم خان به یم ملک به یم. زه غواړم د خدای څخه چې زه چې هر زما ځوان زما سره همزولی جوړ شي. ما غټه وجه دا ده خلک کله کله پر ما باندې یو دغه وکړي چې یاره تا څه وجه د خلکو ته څه ورکوې. ما ورته وویل باجوړ ته خو به ما څه نه وي ورکړي، د ځوانانو ته خو به ما څه نه وي ورکړي. صرف د انسان د خپل د زړه او د تنجي د خولې لاره دې وکړي، تنجي ګونجې دې لرې کړي انشاءالله الله د خپل کام دپاره چې یو انسان او دا به په ایمان ته چې دا سیاست کې زما هېڅ ضرورت هم نشته، صرف د دې ځوانانو د محبت دپاره راولاړ شوی یم او دومره ستړیا چې زه وړم د دې کام دپاره وړم. صادق جان دوزیب صاحب زمونږ د پښتنو په سیمو کې د خاص کر کې بیا قبایل ډېر زیات د مشکلاتو شکار دي. د دې دپاره ستاسو کوم څه پلانینګ شوی دی؟ انشاءالله دا به موږ زه دا اوس چې پکې ته راغلی یم زما بل چې د هر چا ته زه روزګار ته زه ګورم د دوی زندګۍ ته چې زه ګورم زه هم یا الله پاکه موږ دغه د شپېتو کاله سیاسیان به هغه دنیا له ورشي څه کم جواب ورکوي. نو الله دې موږ ته هغه ژوند نه راکوي چې سار بیا موږ په آخرت له یو شی نه یوسو. ما واحد دا د الله سره دا وعده ده چې زه به اول د خپل کام د ځوانانو په در ځان شریکوم. دا مې اول تګ ځل دی چې زه راغلی یم باجوړ ته مې ما در اوس پرې کتلی هم نه و. دغه مې اول ځل دی چې راغلی یم د باجوړ ځوانان به ډېر پیغام په ما پسې راستوي چې دا نه راځي نه راځي. ما بیا لالی شاه الله پیدا کړي، لالی شاه پترو باندې موږ دلته رالو نو بالکل د باجوړ زموږ خپل کور دی، د خپل کور بیا قبایل یو داسې دي که هغه بلوچستان دي که باجوړ دي که هر ایجنسي دا زموږ ته رسم رواج یو رواج دی، یو مې ژبه ده، یو مې رسم رواج دی. نو په دې ډېر خوشحاله شوم چې ښه مېلمه خلک دي او ښه درانه خلک دي، په دې باندې ډېر فخر کوم. الحمدلله اول خو به زه دا توم چې دا ما یو تحریک و، ما د خپلې ضلعې پرې ما محدود و. دا تحریک جوړ شو. تحریک ماباد کې بیا موږ په 2017 کې رجسټري وکړه، په 18 کې بیا موږ دا خپل آل پاکستان رجسټر کړه. دا به موږ مظلوم چې تحریک پاکستان چې موږ کم نوم پر ورکړی دي په دې خاطر مو ورکړی دي چې موږ خو یو خو مظلومان یو، د مظلومیت په خاطر مو ورکړی دي، بل مو د خپلو ځوانانو د یووالي په خاطر ورکړی دي، بل مو د خپل ځوانانو د تعلیم د روزګار موږ هغه کار غواړو چې زموږ د کام ګټه پکښې کړي. هغه داسې نه چې د یو موږ د هر مظلوم ملګري یو چې هغه د په انسانیت د پاکستان دلته اوسېږي، موږ به د هغه خدمت کوو او موږ به په هغه په خدمت روان یو. بایان زه د خدای شکرې په یو رقم نه سم ادا کولی چې زه هر څومره خدای ته په سجده سم زه دا شکرې نه سم ادا کولی. په دې باندې چې زما په عمر باندې خلکو 50 کاله تېر کړي دي. زما دا ټوټل سیاست تقریبا د ما په 18 کې د ځوانانو سره یو میاشت کمپین کړی او هغه بعد بیا ما کمپین نه دی کړی. د هغه بعد اوس کې ما دا تقریبا د 5مه میاشت چې زه په دې باندې راولاړ شوی. ته په الله یقین وکړه چې زه دومره د ځوانانو جذبه مې راکشي چې دا ځوانان ما سره دومره محبت کوي چې دغه څه سوچ سمبار دي. که زه کراچي ته تللی یم، زه پنجاب ته تللی یم، زه بلوچستان ته راغلی یم، زه کپکې ته چې اوس را انټر شوی یم، دا ما چې کوم کار په دا یوه میاشت کې د کپکې سره ما سره د ځوانانو ما سره کړی دي، دا دوی ته کوم زه کله هر وخت یو چا ته وایم چې دا الله بیا بدلا ورکړي، زه خو یې نسم ورکولی. دوی چې کوم محبت ما سره شته دا به انشاءالله بې ځایه کېږم نه. ولې زه اخلاصمند سړی یم، ما مطلب نشته پکښې کې، ما نه یو د سرمایه کاري ژوند پکښې کې دی. زه په بزنسمین باندې یم، ما ژوند په بزنسمین کې تېر کړی دی. زما ذهن هغه دی، د سیاست څه مطلب لري مو د سیاست ته مې سوچم نو صرف د ځوانانو په خاطر باندې ځوانانو ما څه کار غوښتي د دې جذبې زه راپورته کړی یم. نو دا امید مې والله ته سته انشاءالله چې د دې خواري به ځای کېږم. لالا دا چې کوم ما پرون باجوړ وکتي یا مې دا کې چې دا کم ځوانان
دا زما د وطن سرمایه ده. دا سرمایه موږ خپل مشرانو ضایع کړې ده. موږ صرف د خپل کور پر میده دوی موږ به اول دا د خدای سره دا واده کوو د دې کام سره ما په تا باروېدلی مې چې زه به اولین د خپل د ځوانانو د تعلیم خیال ساتم، اول به زه د خپل د ځوانانو د صحت خیال ساتم، دریم به زه د خپل د ځوانانو د روزګار خیال ساتم. زه به هغه کار کوم چې زما د کام ګټه پکښې کي. هغه د خپل کور ګټه موږ ډېره کړې ده. نو که د الله دپاره د خپل کام دپاره ګټه وکړو دا به زموږ دپاره ډېره د خیر خبرې او یووالی به په راشي، پښتونولي به معلومه شي، د غریبت به معلوم شي. دغه ځوانان زه کله کله هر چاته دا وایم الله پاکه ما ته دومره وخت راکړي چې زه سبا مړ شم، زه د ما پر ځای باندې زه یو سل صادقه نور جوړ کړم، بیا دې زه مړ شم ما ته پروا نه راځي. لالي شاه سره زما دا زما خیال څلورم یا پنځم یا شپږم ملاقات دی. دا لالي شاه چې ما د سره خبرې وکړې ده راته وویل چې زموږ په علاقه کې داسې بېروزګاري ده پلانه ده دا کې. ما ورته لالي شاه ته به مې مشر یې زه به دې کشر یم. زه به د چرمینیتوب یا د داسې د غټ خانداني سوچ به نه کوم. زه دا غواړم چې ته چې هر څوک یې تا نن کوم چې لالي شاه ما اوس دلته په کمره کې درته ویل ما لالي شاه یو خبره به درته وکړم د آهسته احسان به انشاءالله زما ګرد کام نه کیږي. نو چې نن زه تا ما سره کم درنوالي وکړي په کم درنوالي تا زه راوستم کم کام ستا کام چې ما ته محبت راکړي دا به انشاءالله ځای کېږم نه. او انشاءالله ده راته ویل چې د محبت مال په ژوند کې ما زندګي کې ما دا در اوسه پورې داسې ژوند تېر کړی دی چې ما د هر کشني کشني بچي سره محبت کړی دی. نو به زه څنګه د یو کام د ځوان سره محبت نه کوم. والله زه هر بچی د خپل ځان بالا بولم، هر ځوان در ځان بالا بولم، هر سپین ږیری در ځان بالا بولم. زه هغه ژوند غواړم چې زه دوی ته عزت ورکړم، دوی ما ته نه کړه. زما په ژوند کې ما ډېر دردونه لیدلي دي، ما ډېرې خوارۍ تکلیفونه زحمتونه. ما د دې کام دپاره دا خو به اوس یو سیاست ته ما تاریخ معلوم کړ چې ما د دې کام دپاره کومه قرباني کړې دي. یو الله ته معلوم چې زه په خپله د دې میډیا او د دې شیانو ډېر شوقین نه یم. ما په ژوند کې دا خلک پر ما باندې تنقید کوي چې دا یاره دا موبایلونه د ده په لاس دي یا دی دا ټیک ټاک جوړوي، دی دا کار کوي. والله په درنن ساعت پورې زما پر دې کې یو خپله ایډي نشته. دا نن خلک پر ما باندې کې درنن ساعت پورې زما یوه ایډي خپله نشته. خلک ما ته وایي په دې کې ډېر منافع ده، ته به دا وکړې ته به دا کړې. ما ورته وویل یاره دا منافع کې زه نالت کوم، زما دپاره یو ځوانان زما میډیا هم ده، زما سرمایه هم ده. بس دا که هر څه وشي دی دې وکړي. زما په دې کې ما ته کې راکړي د خدای دې د بل در راکړي پر ما باندې یو ځوان پورته کېږي او زه پر ده باندې کبر کوم، دا به ما څه الله ناراضه شي. دا کار زه نشم کولی. ما ورور زه په 95 زما هغه عمر 14 کاله عمر و. ما یو بس درلود، بیا مې په اوغان به تی پیژنې نه بیا نه پیژنې بیا دا بس رسونی بیا ما د اوغانو د تجارت مسله ما شکر کې الحمدلله ما 3 کار نه کړي. د ملک خلاف مې کار نه دی کړی، د منشیاتو کار مې نه دی کړی، د خپل کام دلالي مې نه ده کړې. او ما په ژوند کې خلک پر ما باندې د سمنګلر نوم یادوي چې دا سمنګلر دی. زه هم شکر کې الحمدلله د منشا فروش نه یم، اصله فروش نه یم. په دا باندې ما څوک سمنګلر بولي زه تجارت کوم، د تجارت په لاره به زه روان یم. زه د دې نه چا نه ډارېږم چې هر څوک په ما پسې هر څومره دغه وکړي. شکر دا یو شی پر ما باندې په ټول ملک کې یو غلط کار په ما باندې استعمالولی څوک نشي ته کولی. که دا د سمنګلینګ خبره ورته ما ته کوي ما د دې کام دپاره ډېرې غټې قرباني کړي. نن ورځ هم زه ناست یم، دا به زه په ایمان درته وایم چې زما د وجې 1 لک خاندانونه بېروزګاره ناست دي. نو دا خو زما دپاره زما ګټه خو به نه دا خو ما د کام ته ګټه راوړې ده. نو دا خلک په ما پسې څه کله څوک پوښتنه وکړي چې دا سمنګلر شکر کې زه په دې باندې ما وړ مورد په چمن کې عام خاصو لکو انسانان ته ویلي ما زه په لغړې مشهور یم، زه په دې فخر کوم. دا زما دپاره د عیب خبره نه ده چې زه چاته دا سوچ جوړم. سمنګلر هغه ته وایي چې منشا فروش یا اصله فروش دا بزنس موږ چې بزنس نه نو بیا زه څه کوم، کم کار به کوم کاروبار. زه حقیقت زه په خپله زه اوس درته وایم چې زه خو نه سیاسي یم چې زه په موبایل باندې حقیقت زه په موبایل باندې په خپله ډیله یم. په موبایل باندې زه په دې ډیله یم چې زه سهار ما روټینګ په دا 25 کاله کې زه 3-4 بجې راوځم. ټیک څه زه کښېنم در سهار د دې ځوانانو پر سهار 5 بجو ته زه دوی ته ټیم ورکوم. ټیک څه ما په ژوند کې دا نه دي کړي چې ما دروازه ته څوک ودرېږي او زه هغه ته وایم چې یا زما سره نه.
زبردست رکشینم زبردست اورم زبردست ما په وښ کې زبر ټلیفون اخم ټک کار به مور کوم دام نور ته نشته سبا راسه بل سبا راسه درې مورد بدر چې زما په وښ کې الله به زما څه پوښتنه کوي چې دا تا څنګه د کام سره واده ما په موبایل باندې ما ته د نن ساعته پورې څوک خوشاله نه دی راغلی ما ورته راسه ما در لاس نیسه موبایل کې ما سره تقریبا 10 موبایل والله که ما ته درننم دا معلوم دی چې زما دا نمبر پرسنل دی یا مې تور دی یا مې سپین دی زه چې د دوستانو سره کښېنم یا په یو جل زه ټوټل په کوټه کې زه سهار 3 بجې راکښېنم چې 3 بجې چې راوځم زه د شپې در 2 بجې پرې صرف جلګې کوم د 2 بجو په دا ځوانان هم راځي د ځوانانو کاروم پکې کوم جلګې هم پکې کوم نو به زه د دې موبایل سره بس دی به ما څه دا وکړي نو چې زه اوس ناشم دا اوس ما ودې ته لالشت مال ورته د موبایل سات کوي بند کړه چې یو ګپ وکړو ټلیفون دی دی بس ما سره د پورو ناش را کښېنستلی دی ناس دی چې وګوري چې زما په لاس کې موبایل شته که نسته هغه ضروري چې د کور د خپل مور ما څه داسې وخت راغلی ده والله ما په 10 ورځې نه ده میلاو کړی ما د دې ځوانانو په خاطر زون چې د یو ځوان کار وکړم هر کونک ته هغه ټلیفون خو نه دی ټلیفون په هغه وخت کې که د یو څوک چاته دغه مجبوري اوس باري ماختن زه ناوخته پرېوتم ما له د سکره یو ځوان ټلیفون وکړي و یاره په ما پسې 2 کیلو چرس ایښي ما نو بیا ولرکې ما ورته ورکړه څوک دی چې ورکړي د ټلیفون چې ورکړي دغه والا دی د ماجر په نامه باندې په 2 کیلو چرس ایښو ما ورته وویل چې ته لمبر راکړه د یو سړي لمبر چې راکړي با سړي ته ما وویل مال یار افسوس کی بات صرف 5 روپये خاطر کی اور آپ ہم پشتون کی خراب کر رہے ہیں اللہ کو کیا جواب دینا ہے نو الله پاک ما ته یو زندگی کی ما پښون کې هغه ژوند راوستلی دی چې ما په پنجاب کې د پښتنو خدمت کړی دی په سن کې مې د خدمت کړی دی زه دا غواړم چې زه د خپل کام دا شرابر نسم جوړ چې دوی سار په ما باندې ستړي د سیاست په حواله باندې یا د بل په دوی به زما را برانې زه به د دوی نوکر یم انشاءالله که الله دا وخت دا به ثابته کړي میډیا والا ستا د تصرف څخه زه د ګرد کام ته زه دا وایم چې زه ستی بچی یم تی به د مخې زه به د شا یم ډېره زیاته مننه کوم د باجوړ د ټول میډیا نه د ځوانانو نه او د هغې سره مطلب زه د خپل بزنس کمیټۍ د ښار د بازار د تمامو تاجرانو د چیمبر اف کامرس د ټولو مشکور یم ستاسو ډېر زیات مشکور یم رالو تاسو ولید انټي وشوله باجوړ ته صادق خان ادوزی راغې ولسی تحریک مطلب باجوړ ته راغې موږ به تنظیمونه جوړو او دا ټلیفون سره د تنظیم دا د تنظیمونه به انشاءالله یو موږ لړۍ جوړو خو زه هغه خپه او هغه خلکو ته هم چې وخت مه ضایع کوئ لکه زه تا ته خپلوم چې زما 80 کاله زما د نیکه نه په عوامي نیشنل پارټۍ کې وشو خو نن هغه مقام له چا پاتې نه دی نو که هغه د پیپل پارټۍ دی که هغه د مسلم لیگ دی که هغه د مطلب د مختلف مختبې فکر د څونه تنظیمونو سره خلک دی نو هغې ته مطلب یو ښکلی رهبر میلاو دی او انشاءالله تعالی هغه خفه ملګرو ته و چې تاسو مزید وخت مخ ضایع کوئ راشئ چې د ځوانانو د کل لپاره موږ د دې نوي ژوند لپاره نوی سحر راغلی دی او د هغې نه موږ بسم الله وکړو سفر شروع کړو او تنظیمونه به انشاءالله موږ په ټول پاکستان کې جوړو په باجوړ کې به جوړو په باجوړ کې به موږ 15 تنظیمه جوړو یو د ډسټکو او 4 تنظیمونه چې دي هغه به موږ مطلب دی چې په پی کې باندې جوړو او د چیرمن صاحب اعلان دام دی چې تاسو اورئ مخامخ ناسته د باجوړ د قومي سیملۍ او 4 د صوبایي سیملۍ په دې سټانو به انشاءالله تعالی د قومي ولسی تحریک مطلب دی چې د هغې کسان نمایندګان به ودرېږي د خیر سره انشاءالله تعالی هغه به چیرمن صاحب ډیسایډ کوي د هغه کسان به موږ انټرویو کوو او هغه کسان به راځي په هغې کې به دا د رشوتونو بړه عمل نه وي چې یاره ما له ټیکټ راکړه ما نه به پکې چا پیسې واخیستې موږ به د هغه خلکو انتخاب کوو چې هغه قام ته او ولس ته او خلکو ته مطلب دی په هغې کې د هغې مقبولیت یې موږ به د چا غریبۍ او مالدارۍ او خانۍ ته ګورو نو خو چې د باجوړ یوت یې خوښوي د باجوړ عوام یې خوښوي د باجوړ خانان یې خوښوي ملکان یې خوښوي علما کرام یې خوښوي او زموږ د هېچا سره یو صرف یو مسج زبل ورکوم چې زموږ د ولسي تحریک چې څونه ځوانان دي او په موږ پسې څونه په فیسبوک باندې خلک را دي بدې وایي نو د هغې جواب به نه ورکوي په مینه به ورکوي جواب دی اول نه ورکوي که ورکوي نو په مینه دی ورکوي موږ صادق خان دا د مینې یو غر دی د محبت یو غر دی باجوړ ته راغلی دی په ټول پاکستان کې موږ امن غواړو د هېچا مخالف نه د ادارو مطلب دی موږ د ایجوکیشن نه راواله د هغه اخري حده پورې مطلب موږ د ټولو ادارو احترام لرو خو هغه هره اداره د موږ هغې ته احترام لرو او د هرې ادارې په خوښه باندې به انشاءالله